Assalamualaikum dear student, my name is Sia Bhota Suguri Science of Faraj. Physics class 9 chapter number 4 turning effect of forces and lecture number 3 couple. First mong couple discuss kau chi couple satawi. A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but in opposite direction. Couple आम तौर मुंगा बदे daily life के चिकम मुंगा सवा यार दा او best couple ले मतलब कि خ جوړی دا couple اصل کې دوه د پاره راځي ټیک شو. نو دلته هم اصل کې دوه دغه دي ټیک شو خو څه شي دي ګوره a couple is formed by two unlike parallel forces دلته فورسونه دي ګوره وای couple د څه جوړیږي two unlike parallel forces unlike parallel forces هغه forces دي کوم چې بس شي parallel خو به خو ډایرکشن بدلیو صحیح اپوزیټ وي لکه اوس پرس کا دا زما سره که تاسو ګوره دا parallel دي خو ډایرکشن اپوزیټ دی ډایرکشن هغه سایډ ته دی ډایرکشن هغه سایډ ته نو دا unlike parallel forces دي ټیک شو. نو a couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but in opposite direction. Same magnitude मतलब څه شي چې کدا یو 5 نیوټن دی دا هم 5 نیوټن دی خو دا به دې سایډ ته دا به دې سایډ ته مطلب چې ډایرکشن به دیو اپوزیټ دی نو دې ته موږ څه وایو کپل. یا بل ډیفینیشن موږ داسې کولای شو چې two equal and opposite forces acting along different lines on a body. پرس کدا یو باډي د زما سره یو لاین دا شو یو لاین دا شو ٹھیک شو وسوي two equal مطلب څه شي دی که 5 نیوټن دا دی نو 5 نیوټن به دې طرف ته لګي فورسز دی ټیک شو two equal forces صحیح ده دا فورس چې کوم دي د دې سره دی او د دې سره دی نو two equal forces and opposite forces ٹھیک شو. ګوره equal forces مطلب څه شي 5 نیوټن دا دی 5 نیوټن دا دی خو بل خبره څه کړل چې opposite forces مطلب څه شي چې کدا 5 نیوټن برس دی نو دا 5 نیوټن لاندې دی ٹھیک شو مطلب ډایرکشن ګوره کدا په دې سایډ دی نو دا بل په دې سایډ دی مطلب اصل کې دا دی وای two equal مطلب چې په میګنیټیوډ کې برابري and opposite forces acting along different line و په different line باندې اکټ کوي صحیح ده مطلب چې یو په دې لاین باندې دی بل په دې لاین باندې خو انا باډي مطلب چې یو باډي د پرس کدا شو نو دا زم څه جوړي یو کپل جوړي صحیح شو. نو دا زما سره کپل چې کله زم سره څه چلو شي دو equal forces یا بل په ډایرکشن کې اپوزیټ کله چې دا فورسونه په different line باندې په یو باډي باندې اکشن وکړي دا زم څه پیدا کوي کپل. لکه که تاسو کتري دا گاډي چې کوم سټیرینګ دی هغه څه کوي نو څه چل کوي هغه که تاسو ګورئ هغه باډي خو وي خو شي په ډیفرنٹ لاین کې هغه دغه پیدا کیږي صحیح ده که یو بره لګي نو بل لاندې مطلب چې څومره بره کم چې موږ لکه سټیرینګ ته وګنه نو 5 نیوټن موږ دې لکه سي پرس کماوي چې پوسټ ما ولګو 5 نیوټن نو څه شي هغه 5 نیوټن ډاون ور هم لګیدلی صحیح ده څه شي نو مطلب میګنیټیوډ خو دغه برابر شو خو ډایرکشن دغه څه شي اپوزیټ دی نو دا زما سره څه شي اصل کې کپل دی صحیح ده. ها بل زما سره کپل عام موږ څه ته وایو shortest distance between two couple forces is called couple arm. دا کوم موږ چې دوه فورسونه وي د دې په منځ کې چې کوم shortest distance دی دغه ته موږ څه وایو couple arm ٹھیک شو. resultant force of a body is 0 په دې کې چې کوم څه سره resultant force یا به 0 وي ولی 5 نیوټن یو دی 5 نیوټن بل دی او opposite in direction دی نو دا زم سره څه کوي یو بل کینسل نو resultant force will be 0 ٹھیک شو. لکه پرس کا دا زما سره څه شی دی دا زما سره یو باډي ده صحیح ده دا زما سره A پوینټ شو دا زما سره B پوینټ شو او دا زما سره یو پوینټ شو چې هغه ته ما څه ویلو او ویلو وس که تاسو وګورئ زما سره په دې پوینټ باندې فورس لګي خو ډاون ورډ لګي او په دې باندې فورس لګي خو اپ ورډ لګي صحیح ده 5 نیوټن چې کوم دی دا اپ ورډ لګي او 5 نیوټن چې کوم دی ډاون ورډ لګي مطلب چې میګنیټیوډ خو د دې دوه سیم دی خو ډایرکشن د دې اپوزیټ دی یو ډاون ورډ دی یو اپ ورډ نو دا زما څه شی دی اصل کې دا کپل دی ټیک شو. وزن د ټرک معلومه ټیک شو نو ټرک موږ ته پته چې دا څه برابر دی د F کراس B مطلب چې کم فورس دی او کم مومنت آن دی دا غو دا ملټیپلیکیشن برابر دی. وس که تاسو ګورئ په دې لکه ټرک موږ څه شی دی لکه دلته زما سره اوس فورسز ودی ټرک موږ څه ته وایو چې کله مومنت آن او فورسز موږ ملټیپلای کوو نو زموږ سره به ټرک راشي نو که تاسو ګورئ دا فورسز زما سره ودی وس دلته دغه معلومه ټرک او یو دلته ټرک معلومه نو که ټرک ون زما معلوم کما زما څه شی دی F دا پوشو کراس زما سره مومنت آرم څه شی دی د او نه د A پورې چې کوم ډیسټنس دی دا زما څه شی دی دا زما سره اصل کې دا مومنت آرم دی نو F کراس د ډي په زما سره ولګو او A ټیک شو. اوس فردر دا ټرک 2 زما سره څه شی دی مطلب چې بدی باندې باندې زما سره ټرک څه برابر دی نو هغه زما سره دی د F دلته چې کوم فورس دی ټیک شو او دا کوم مومنت آرم دی نو مومنت آرم زما څه شی دی O او B نو F کراس O B ټیک شو دا زما سره ټرک 2 شو او دا زما سره ټرک 1 شو. وس موږ څه چل کوو چې ټوټل ټرک معلومو نت ټرک معلومو نو څه چل وکړو کم
ټرک 1 دی او کم ټرک 2 دی دا موږ څه کو پلس کو نو راځي اوس په در سره کو ګوره دا زما سره نیټ ټرک دی ټیک شو اوس د ټرک 1 په ځای باندې زه لګولی شم دا ویلو لګولی شم د ټرک 2 په ځای باندې زه دا ویلو لګولی شم ټیک شو نو کله چې ما دا ویلو ګانې ولګولې زما سره داسې ایکویشن راغله اوس که تاسو ګورئ په دې کې چې کوم دی زما سره دا فورس کامن دی نو زه فورس کامن اخیستی شم که نه ټرک په خپل ځای نو فورس یې ما کامن واخیستو نو او ای او او بي زما سره پاتې شو نو او ای پلس او بي ولې د دې په منځ کې چې کوم دی دا نشان د پلس دی ښه اوس که تاسو ګورئ او ای او او بي او ای او او بي دا د څه برابر دی د ای بي برابر دی که نه د او ای او او بي دا د څه برابر دی دا ټول د ای بي برابر دی د او ای او د او بي په ځای باندې زه څه لګولی شم ای بي لګولی شم که نه او نو زما سره ټرک د څه برابر شو فورس ملټیپلایډ وذ ای بي نو دا زما سره اصل کې هغه ټرک و ټیک شو په دې باندې باندې اوس زما سره بل ټاپک دی هغه د زما سره ایکویلیبریم اصل کې څه ته وایي ګوره اول ډیفینیشن کو بیا وروسته وایو صحیح ده A body is said to be in equilibrium. وی باډۍ ته به مونږ ویلی شو چې دا باډۍ څه شی ده په ایکویلیبریم کې ده کله if no net force act on it کله چې هیڅ قسمه نیټ فورس په دې باندې نه لګېدو عمل یې پرې نه کوو نو مونږ به څه وایو چې دا باډۍ زموږ سره څه شی ده په ایکویلیبریم کې ده ټیک شو فرض که زما سره دا مارکر دی صحیح ده دا زما سره داسې دی دا اوس فرض که څه شی دی دا په دې باندې هیڅ قسمه نیټ فورس نشته دی نو زه څه یم چې دا باډۍ زما څه شی ده په ایکویلیبریم کې ده صحیح ده Study of object in equilibrium is called statics. کله چې مونږه object په equilibrium کې study کوو دې ته مونږ څه وایو static وایو ټیک شو static مونږ څه ته وایو کله چې مونږه object په equilibrium کې study کوو نو دې ته مونږ څه وایو statics صحیح ده یو object دی هغه په equilibrium position کې دی او زه د دې study کوم نو دا زما سره زه څه شی کوم زه statics کوم ټیک شو اوس د equilibrium زما سره څه کنډیشن دی ټیک شو نو کنډیشن یې ډیفاین کوو زما سره یو دی فرست کنډیشن یو دی زما سره سیکنډ کنډیشن نو هغه ډسکس کوو صحیح ده ها مونږ وایو چې د equilibrium زما سره دوه کنډیشنز دي ټیک شو دغه مطلب د دې کنډیشن څه شی دی اصل کې که دا کنډیشن دی باډۍ اوبې کول سټیسفای کول مطلب مونږ به څه وایو چې دا باډۍ زما څه شی ده په equilibrium کې ده کنډیشن زما څه شی دی فرست کنډیشن زما څه شی دی فرست کنډیشن اف equilibrium vector sum of all the forces acting on a body is 0 then first condition will be satisfied مطلب څه شی د باډۍ نه په دې باندې فرض کړه درې فورسز لګي صحیح ده درې فورسونه چې کله موږ راجمع کړه او د دې زما سره نیټ فورس راتلو 0 نو مطلب څه شی چې فرست کنډیشن ویل بی سټیسفاید مطلب چې په دې باډۍ باندې څومره فورسونه لګي دا فورسونه چې زه راجمع کړم او د دې زما سره نیټ فورس زما څه شی راغی 0 نو زما څه شی دی چې باډۍ په ایکویلیبریم خو دا فرست کنډیشن net force is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn صحیح ده او دا زما سره د څه برابر د 0 نو زه به ویلی شم چې دا باډۍ زما څه شی ده په ایکویلیبریم کې یا دا زه شارټ لیکلی شم چې سمیشن F is equal to 0 دا زما څه شی دی دا چې کوم سیمبل دی دې ته زه یو ګریک دغه دی چې هغې ته زه څه وایم سیګما ټیک شو نو دې ته زه سیګما وایم او دا د څه لپاره مونږ د سمیشن لپاره ټیک شو اوس مونږ ته پته ده چې د فورس هم سره دوه کمپوننټ دي فورس هیو ټو کمپوننټس and these components should be 0 دا components په هم زما څه شي 0 وي ا component زما څه کم دي x component او y component اوس x component چې کوم دی نو فرض کړه زه د دې په ځای باندې زه څه ولیکم x component لپاره دا equation راوباسم نو f1x plus f2x plus f3x plus f4x plus fnx is equal to 0 نو زما سره به net دغه سره راځي summation fx is equal to 0 دا د شارټلی په دې فارم کې لیکلی شم صحیح ده سمیشن اف ایکس از ایکول ټو 0 مطلب چې د دې فورس چې کوم ایکس کمپوننټ دی د دې چې کله زه سم واخلم دا زما سره راځي 0 ټیک شو بیا که دا شانتې زه واي کمپوننټ واخلم نو هغه سمیشن اف واي از ایکول ټو 0 صحیح ده دا زما سره و فرست کنډیشن مطلب چې په دې باډۍ باندې څومره فورسز لګي او د دې سم زما سره 0 نو فرست کنډیشن ویل بی سټیسفاید سیکنډ کنډیشن موږ ته څه وایي سیکنډ کنډیشن وایي چې ویکټر سم اف آل د ټرکس ایکټینګ آن ا باډي از 0 په هغې کې فورسز ویله دلته څه وایي ټرک ټیک شو مطلب چې په دې باډۍ باندې چې څومره ټرک لګي او دا ټرک چې کوم مونږه د دې سم واخلو او دا زما سره 0 برابر نو دا باډۍ زما سره په ایکویلیبریم کې دا دواړه کنډیشن به سټیسفای کوي یو به ټرک به پې 0 وي بل فورس به هم 0 صحیح ده اوس فردر ټرک 1 پلس ټرک 2 پلس ټرک 3 پلس ټرک n is equal to 0 نو زما سره فرست کنډیشن will be satisfied مطلب سمیشن ټرک is equal to 0 ټیک شو ښه فرض کړه دا زما سره یوه باډۍ ده ټیک شو فورس دې طرف ته لګي او دې طرف ته لګي
مطلب دوه څه شي دي اپوزیټ ان ډایرکشن خو میګنیټیوډ سیم دي دوه یو بل کینسل ای مطلب چې دا باډي زما څه شي ده په ریسټ کې ده ٹھیک شو وس که زه څه چلو کوم زه لکه د دې اولنی مثال څه شي ده دا مارکر دی زما سره 5 نیوټن دلته لګي 5 نیوټن الته لګي نو 5 نیوټن دلته دی 5 نیوټن الته دا فورس او په سیم لګي نو دا باډي زما سره د ایکولیبرم دغه شي نه دا زما سره څه شي په ریسټ کې دی وس زه څه چلو کوم د دې فورسونو د پوزیشن ز چینج کوم دا فورس ما ویوړو دې ځای ته ٹھیک شو او دا فورس ما راوړو دې ځای ته وس فورسونو د پوزیشن ما چینج کو نو مطلب چې په دې سایډ باندې کوم فورس لګي هغه څه چل کې دا باډي با اپورډ پوش کوي په دې سایډ چې کوم فورس لګي دا باډي وسه کوي ډاونورډ پوش کوي نو وسې چللې باډي خو چې کوم دی زما سره فورس په 0 دی 5 نیوټن 5 نیوټن یو بل کینسل کو فورس زما سره 0 شو او په اپوزیټ ډایرکشن کې هم دا او ټرک زما سره 0 نه دی څنګه ټرک موږ څه ته وایو چې ټرنینګ افیکټ نو که تاسو ګورئ دا باډي به څه کوي فرض کړه دا سایډ زما سره اپورډ ځي دا زما سره ډاونورډ لازي مطلب دا باډي وسه کوي یو ټرنینګ افیکټ په باډي کې پیدا کیږي مطلب چې ټرک باډي کې 0 نشو فورس 0 شو او ټرنینګ افیکټ باډي کې شته ٹھیک شو فورس 0 دی وس ابجیکټ پرست کې نه دی نو موږ ته ایکولیبریم سوي چې دا به دوه کنډیشن وبې کوي مطلب چې کم دا ټرک دی او کم نیټ فورسز دی نو دا به زما سره څه شي دا به زما سره د 0 برابرۍ نو زما سره باډي څه شي په ایکولیبریم کې ٹھیک شو نو چې کله vector sum of all the torque acting on a body is 0 او کله vector sum of all the forces acting on a body is 0 نو زما سره object will be in equilibrium ٹھیک شو ټرک خو به پیدا شو خو ټرک به زما سره برابرۍ د 0 برابر اوس موږ څه وایو د ایکولیبریم څه ټایپس وایو دغه کنډیشنز او دا ټایپس ټیک شو کنډیشن ټایپس به دې ورډز کې بلګ ډیفرنس کوي صحیح ده ټایپس څه شي لکه مطلب د دې څو قسمونه دي ایکولیبریم زموږ سره دوه قسمونه دي یو ته موږ سټیټیک ایکولیبریم یا ته موږ ډاینامیک ایکولیبریم when a body is at rest کله چې باډي زما سره په ریسټ کې under the action of several forces and several torques acting together on a body کله چې ډیر شي فورسونه ډیر شي ټرګونه راجمع شي او په باډي باندې اکشن وکړي خو بیا هم د باډي زما سره په ریسټ کې نو زه به څه وایم چې د باډي زما سره په سټیټیک ایکولیبریم کې ده سټیټ اصل کې ده سټیټیک موږ څه ته وایو د ریسټ لپاره استعمالي دویم زما سره لکه اوس پر ایگزامپل د سوال بوک آن ټیبل په یو میز باندې چې کوم دی بوک پروت دی مطلب کبه باندې څومره فورسونه لګي څومره پیټرز لګي او د دې باډي چې کوم دی دا په دغه ریسټ پوزیشن کې ده نو دې ته موږ څه وایو چې د باډي زما سره په سټیټیک ایکولیبریم کې ده اوس دویم زما سره ډاینامیک ایکولیبریم when a body is moving at uniform velocity under the action of several forces and torques acting together on a body کله چې یو باډي په یو کانسټنټ ویلاسټي سره یا یو یونیفارم ویلاسټي سره یو باډي د په یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده صحیح ده او بدی کې سټیټ کېږي فورس پیلګي ټرکس پیلګي خود دې چې کوم دا موشن دی دا نه چینج کوي دا په دغه یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده نو موږ سوال چې دا باډي زموږ سره شي ده په ډاینامیک ایکولیبریم کې ٹھیک شو ها د ډاینامیک ایکولیبریم بیا زما سره دوه ټایپس دي یو ته موږ ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکولیبریم بل ته موږ ډاینامیک روټیشنل ایکولیبریم ٹھیک شو ګوره ډاینامیک ټرانسلیشن ګوره دا باډي په موشن کې دا یا به دا سټریټ موشن کوي یا به دا روټیشنل موشن کوي چې کله سټریټ وو باډي مووینګ وذ یونیفارم لینیر ویلاسټي مطلب چې کوم سټریټ والا ویلاسټي ده صحیح ده نو بیا زما سره د دې موږ سره شو ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکولیبریم ٹھیک شو ایگزامپل به تاسو ولرم پیراټروپر فالینګ ډاون وذ کانسټنټ ویلاسټي کله چې دا پیراټروپر سجل کېږي دا په یو کانسټنټ ویلاسټي سره سکیږي فالینګ ډاون کېږي راکوزيږي ٹھیک شو نو دا زما سره څه شي ده دا زما سره یو ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکولیبریم دی ډاینامیک روټیشنل مطلب چې دا باډي خو په کانسټنټ ویلاسټي سره روانه ده خو څه چل کوي په روټیشنل موشن کې ده باډي مووینګ وذ یونیفارم روټیشن صحیح ده چې په یو یونیفارم روټیشنل موشن کې روانه ده صحیح ده دا نه چینج کیږي ټیک شو کانسټنټ دی لکه ایگزامپل به تاسو ولرم کمپیکټ ټیسټ موږ چې ورته سیډي وایو صحیح ده نو دا زما سره څه چل کوي په یو یونیفارم ویلاسټي سره څه چل کوي موشن کوي نو دا زما سره څه ده ډاینامیک روټیشنل ایکولیبریم ٹھیک شو it's all about equilibrium and couple ها زموږ سره اوس یو وړو کې شانتي ټاپک دی چې هغه ته موږ وایو stability ٹھیک شو نو stability څه ته وایي measure of how hard it is to displace an object or system from equilibrium فرض کړه زما سره یو equilibrium دی یو object هغه په equilibrium کې دی دا د equilibrium نه displace کول دا څومره سخت دی دا اصل کې موږ څه ښیي stability کله object د equilibrium نه displace کول دا ډېر ګران وو نو دا به زما څه شي مطلب چې د stability سی واره د دې چې کوم دا displace کول دا سخت وو how hard دا څومره سخت دی نو دا موږ څه ښیي اصل کې stability ٹھیک شو states of equilibrium ٹھیک شو states of equilibrium زما سره درې states دي یو ته موږ stable equilibrium بل ته موږ وایو unstable equilibrium and third one is neutral equilibrium stable equilibrium موږ څه ته وایو a body is said to be in stable equilibrium باډي ته موږ ویل شو چې دا په stable equilibrium کې ده خو کله if after a slightly tilt یا displace کچرته د لږ شانتي displace کولو یا tilt موږ څه ته وایو تاوهل دي ټیک شو صحیح شو کچرته موږ slightly tilt کو دا object
it return to its previous position او دا چې چلو کې د خپل previous position ته واپس راشي نو موږ وایو چې دا باډي سره دا په stable equilibrium کې ده ګوره چې دا باډي ده دا ځل لږه غونډه ډیسپلیس کما او چې چلو شي بیرته خپل position لراشي نو موږ وایو چې دا باډي چې دا په stable equilibrium کې ده its center of gravity is at lowest position د دې چې کوم center of gravity د ما ډیسکس کړل چې center of gravity څه ته وایي دا به شي په lowest position باندې was when it is tilted کله چې موږ دا باډي سکو tilt کو ٹھیک شو its center of gravity rises ګوره مطلب څه شری دا زما سره پرس کا یو object ته څه شو نو دا څه چلې ګوره دا اوس په stable equilibrium کې دی ولی کدا ځل ډیسپلیس کمپیر د خپل previous position لراځي نو دا زما څه شری دا object زما سره په stable equilibrium کې دی او د center of gravity چې کوم دا په lowest position باندې دا اوس کچته دا ځه tilt کم یا displace کم نو څه چې when it is tilted کله چې دا ځه څه کم tilt کم its center of gravity rises center of gravity بدل ته چرته کنه the center of gravity څه شي rises ٹھیک شو سیوا شي it return to its stable state by lowering center of gravity کو چې کله دا center of gravity بیرته لو شي نو دا څه چلوږي دا خپل stable state ته راشي ٹھیک شو a body in stable equilibrium as long as center of gravity acts through base of the body چې تر څو پورې دا center of gravity د دې باډي په بیس باندې و نو زموږ سره به شي دا باډي به زما سره دا object په زما سره په stable equilibrium کې ٹھیک شو لکه example زما سره book and table او تاسو ما already د مارکر په دغه باندې ډیسکس کړل صحیح ده تاسو یو book هم خو دا شي ټیک شو هغه چې موږ ټیل کوو نو دا قشندې ما تاسو د مارکر example درکو یا book ځوانه کې شي ټیک شو when there's a mass unstable equilibrium څه ته وایي if a body does not return to its previous position when displaced and released وایي کله چې دا باډي موږ څنګه ډیسپلیس کو نو دا به څه چل کېږي دا خپل پریویس پوزیشن ته نه راځي لکه مارکر وکنه دا به ما څه چل کو دا به ما ډیسپلیس کو نو بیرته چې ما پرې خو دا خپل پوزیشن ته راغی نو هغه سټیبل اکویلیبریم خو دا چې کله موږ ټیلټ کو نو دا خپل پوزیشن ته نه راځي center of gravity of the body is at the highest position د دې چې کوم center of gravity دا په highest position ګوره کله دغه نه اخوا کېږي نو دا object بس کېږي دا خپل پریویس پوزیشن ته راځي او ختميږي به ٹھیک شو ها کله تاسو دې پنسل ته ګورئ یا مارکر ته ګورئ صحیح شو پرس که زما سره دا مارکر دی د دې سنټر اف ګریویټي په دې ځای کې ده اوس داسې چل کوم دا زه لږ ډسپلیس کوم نو دا چې ما ډسپلیس کو دا بیرته خپل پوزیشن ته راځي نه ټیک شو په دې پوزیشن وکړئ لږ مې ډسپلیس کو دا بیرته خپل پوزیشن ته نه راځي سنټر اف ګریویټي چې کوم دی په دې ځای کې د دې سوا په هایست پوزیشن باندې و ټیک شو ها اوس تر نمبر کې چې کوم دا راځم سره نیوټرل اکویلیبریم if a body remains in its neutral position when disturbed from its previous position وای چې کله موږ دا باډي د دې پریویس پوزیشن نه سکو ډیسپلیس کو نو بیا هم دا باډي صحیح په نیوټرل کې ٹھیک شو if body remain in its neutral position پاک نیوټرل پوزیشن مطلب چې په کم پوزیشن کې و په اقا پوزیشن کې وي چې کله موږ ډیسپلیس هم کو او بیا هم پاک نیوټرل پوزیشن کې ٹھیک شو center of gravity remains at the same height irrespective to its new position و د دې چې کوم center of gravity دا به شي دا به at the same height کچته ته ګوره دا باډي دا اوس پرس که زما سره بدیز کېږي نو بدی باندې د سنټر اف ګریویټي سره بدی به عقل د دې سنټر اف ګریویټي دا به نه چینج کیږي سیم وي ٹھیک شو irrespective of its new position مطلب چې دا نیو پوزیشن ته دا بدی باندې هیڅ قسمه اثر نه کوي irrespective ٹھیک شو لکه تاسو ما دلته یو تاسو فوټبال لاواله سي دا نو پرس که دا زما سره بال شو سي دا د دې سره سنټر اف ګریویټي نو کچته دا بال څه کیږي دا ز ډیسپلیس کما اوړي کنه ټیل شو نو څه چل کیږي که بیا تاسو ګور ام باغ سنټر اف ګریویټي دلته ٹھیک شو یا کچته دا مارکر د دې سنټر اف ګریویټي دا اوس پرس که څه کومه دا مارکر ز څه کومه ډیسپلیس کوم نو که تاسو ګور په نیو پوزیشن به هم سنټر اف ګریویټي د دې په دغه ځای کې دا object زما سره په نیوټرل پوزیشن باندې شو نو دا زما څه شي نیوټرل اکویلیبریم and object stability is improved by کله چې موږ د object stability improve کوو نو څه چلونه وکړو by lowering center of mass موږ چې کله د object center of mass lower کو تاسو کنه سبا اګاډي لیدري هغه څه شي هغه ډیر لکه دې ډیر وړوکی صحیح ده د هایټ نه ډیر وړوکی نو هغه center of mass هم څه شي ډیر سمالي ٹھیک شو دا څه د وجنه چې دا stability زم سره gain کی while increasing the area of support د دې چې کومه د سپورټ ایریا د هغه مونږه انکریز کو که تاسو هغه گاډي لیدري هغه څه شي ډیر سی شارټي لکه ډیر په هایټ کې ډیر وړو کی او څه شي ډیر وایډ وي ایریا ډیر سی وای صحیح ده په پلان باندې ډیر دغه ایریا ډیر سی وای او نور هایټ ډیر وړو کی دا چې کوم سنټر اف ماس هغه څه شي ډیر سمارټ دا څه لپاره چې د object لپاره موږ څه کو stability improve کو یا درې نمبر by both چې دواړه موږ وکړو نو زموږ سره به څه وشي موږ سره به stability improve شي نو دا و زما سره turning effect of forces chapter number 4 صحیح ده ان شاء الله next lecture کې به موږ chapter number 5 discuss کوو